نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زمام شران و کشران و مسلمانانو نندتا یبلا واقع بیانو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھوک میں حالت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ قطان کے کپڑے میں ناک صاف کر کے فرمانے لگے، کیا کہنے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آج قطان کے کپڑے میں ناک صاف کرتا ہے، حالانکہ مجھے وہ زمانہ بھی یاد ہے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اور حجرہ کے درمیان بے ہوش پڑا ہوا تھا اور لوگ مجنون سمجھ کر پاؤں سے گردن دبا رہے تھے، حالانکہ جنون نہیں تھا بلکہ بھوک تھی۔ نوزمانو د صحابو باندې داسې وخت راغلی دی چې هغوی به لوږه تېروله، روټۍ به نه وه او چې اوږې به ډېر زیات نو خپل خېټې پورې به یې کاڼي وتړل۔ زمانو صحابو ډېر محنت کړی دی، هغې چې په دنیا کې د جنت زیري الله راولېږل، دا ولې چې صحابه منلو والا خلک وو۔ کله چې په مدینه منوره کې دا حکم جاری شو د الله رب العزت طرفه چې شراب حرام شو، زمانو د مدینې ټول لارې کوڅې د شرابو نه ډکې شوې، د شرابو سیلاب و چې کوم لوښو کې دې شراب څښلي هغه لوښي مات کړل، ولې چې زمانو د الله حکم به یې ډېر زیات زر پوره کولو او خوشحالېدل به وي چې مونږ د الله حکم پوره کړو۔ زمانو مونږ صحابو ته نه شو رسېدی، الله رب العزت دې د صحابو قبرونه د نور نه ډک کړي۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان برحمتک یا ارحم الراحمین۔